احزاب آیات نمبر 9 اتل سفر رکوع یوشتم سپارہ صفحہ نمبر 56 اول کی رکوع اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایها الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ جاءتکم جنودا فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا صدق الله العظيم. سورة الأحزاب آيات نمبر 9 اتل سفر رکوع یوشتم سپارہ صفحہ نمبر 56 بالکل اول. سورة الأحزاب دا سورة الأحزاب ځکه ویل کېږي چې په دې کې د جماعتونو ذکر دی. ما تاسو ته ویلو د جماعتونو ذکر پکې په دې حساب سره دی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې کله هجرت وکړو نو د هجرت څلورم کالو د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د هجرت څلورم کالو د مکې مکرمه کافران د دې په زړونو کې د کوم دی د غزوه بدر د غزوه احد د دې چې کوم دی د بدله اخیستلو هغه انتقام په زړه کې موجود و چې دې مسلمانانو چې کوم دی زموږ د جنګونه ګټلي دي نو دا دې داسې جنګ وکړو د مکې چې څومره کافران دي ځان سره د مدینې منورې څونه جماعتونو قبایلو هغې ځان سره یو ځای کړي او په خپل منځ کې دا اګریمنټ وکړو چې موږ به کوم دی په مسلمان باندې به حمله وکړو. نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام د کوم دی دا چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام په مدینه منوره کې او په مکه کې دا پلان جوړ شو او پلان داسې جوړ شو د مکې چې څومره کافرانو دی چې موږ داسې کوم دی مدینې ته ځو نو په لاره کې چې څونه خلک راځي نو هغې به موږ سره یو ځای کېږو داسې په مدینې ته موږ ورسېږو او دا تقریبا د کافرانو 70,000 خلق چې کوم دی دا جوړ شو د کافرانو جماعت دا 70,000 وو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام د کوم دی مختلف ذرایع سره خبر ورسېدو. ذرایع به داسې وي چې دا ګډې بجې به چې چا سرور شپونکیان دي نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته راغلل او نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته اطلاع ورکړه وی داسې چې کوم دی د مکې مکرمې نه یو ډېر غټ جماعت را روان دی او عن قریب دا چې په مدینې منورې او په تاسو باندې حمله وکړي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې کله داسې نوره پته ورته ولګېدله نو صحابې داسې را جمع کړل وی بھئ داسې چل دی تقریبا 70,000 کافران را روان دي او عن قریب دا چې په موږ باندې به حمله وکړي نو د هغې لپاره ټایم موږ سره شارټ دی څه کولو غواړي. دا د نبی علیہ الصلوۃ والسلام طریقه کار وه چې کله به هم نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته یو کار راتلو نو په هغې کې به د صحابو نه به مشوره اخیستله. دې ته ولې په کور کې هم چې څه مسله راځي په هغې کې مشوره اخیستل پکار دي. یو د کور مشر دی د هغه په ځای کې به یو خبره به اکثر د زنانو په ځای کې خبره وي هغه زموږ ځای کې دي وي داسې چې کوم دی زامن دي لوریانې دي نو د هغې نه مشوره اخیستل پکار دا یو سنت عمل دی او چې کله په یو کار په مشورې سره وشي نو علماو په هغې کې لیکلي دي چې د دې انجام په پورې اخیسته وي یا د مشورې نه پس چې کله یو کار کېږي د هغې انجام اخیسته وي همیشه. بهرحال نبی علیہ الصلوۃ والسلام د چې کوم دی صحابو مشورې ورکړي چې کوم ځوانان هلکان صحابو هغې نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته مشوره ورکړه چې د الله پیغمبره مدینې نه به بهر لاړ شو او هلته به ورسره جمع وکړو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام یې نور څوک شته نو چې دا کوم داسې معمر او د عمر د سیوا سپین ږیري صحابو هغې خاموشه ناست وو. سلمان فارسی رضی الله تعالی عنہ دا د نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره ناست یو صحابي هغه نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته مشوره ورکړه چې د الله پیغمبره وی زموږ په وطن کې چې کله دشمن سره جنګ کېږي نو په هغې کې زموږ طریقه کار داسې وي چې غټ غټ چې کوم دی کندې وګنستلی شي او بدون غټه کندې جوړې شي چې نه دشمن دې خوا راوښتې شي نه زموږ طرفه څوک راوښتې شي. وی دا یو زما یو مشوره ده چې
چې د مدینې منورې نه بهر خندقونه جوړ شي. هغه خندقونه به داسې وي چې دا به کافر پرې راوتلی شي، دا به په اس باندې راوتلی شي. نبي علیه الصلاۃ والسلام چې کوم دی دا خبره ډېره خوښه شوله. وایي داسې چل دی چې کوم ځوانانو ته هغې د مشورې تایید وکړو، تاسو ما ته مشوره راکړله چې بهر ووځو، زه ستاسو د مشورې قدر کوم. خو موږ سره چې کوم دی لږ وخت ډېر زیات لږ دی، خامخا مې سخته یخني ده. که موږ د خپل د مدینې نه بهر ځو نو موږ د خیمو ضرورت دی، د خوراک ضرورت دی، د څښاک ضرورت دی، دا موږ سره نشته دی. د سلمان فارسي چې دا کومه مشوره ورکړه، نبي علیه السلام وفرمایي په دې باندې زما فیصله شوله. نو نبي علیه السلام چې کوم دی لس صحابه چې کوم دی دا یې جوړ کړل او هغې ته چې کوم دی کندې حواله کړي. وی هر لس صحابه چې کوم دی یو کنده دا به کنیستي او په دې کې د مسلمانانو تعداد چې کوم دی هغه ټول 3 زره او د کافرانو تعداد څومره 3 زره. دا په څو 15 چنده سیوا وکړي. نو چې کله دا خندقونه جوړ شول نو دغه غزوې د کوم دی غزوه خندق ویل چې دا سورۃ الاحزاب کې دا کومه غزوه ذکر د دې سویل کې غزوه خندق. خندق په ځکه کې لګي چې مسلمانانو په دې کې د کوم دی خندقونه جوړ کړو. چې کله دا کافران راغله نو دوی چې کوم دی ځای په ځای خندقونه جوړ کړو، نو هغې چې کوم دی مدینې ته راوتل نه شول. نو تقریبا چې کوم دی جنګ په دې کې نه دی شوی. الله تعالی چې کوم دی دې کې هم فتح مسلمانانو ته ورکړې ده. نو الله تعالی چې کوم دی دا ټوله واقعه په دې رکوع کې ذکر کوي. په دې کې کوم دی د غزوة الخندق دغه ذکر دی، الله د هغې ذکر په دې رکوع کې کوي. یا ایها الذین آمنوا ای د ایمان خاوندانو اذکروا تاسو یاد کړئ نعمت الله د الله تعالی نعمت علیکم چې په تاسو باندې و اذ جاءتکم جنود هر کله چې راغلي تاسو ته لښکرې. نو لښکرې به د ځکه ویلې چې د مدینې منورې چې څونه چې کوم دی قبایل وو دا ټول د مکې سره ګیله وو. نو الله فرمایي چې تاسو باندې چې کوم دی لښکرې راغلي فارسلنا علیهم پس راولېږله مونږ په هغوی باندې ریحا هوا وجنودا او لښکرې لم تروها چې نه دي لیدلي تاسو هغه. چې کله دا خندقونه جوړ شول او دا کافران راورسېدل دا انتهایي سخته یخني وه. نو دوی چې کوم دی داسې لږ اوچته پاتې وو. نو الله رب العزت د کافرانو په دې جماعت باندې یخه سینېګانې راولېږلې، یخې سینېګانې. او الله فرمایي چې موږ فرشتې راولېږلې لم تروها چې تاسو هغه نه کتلې. زما تاسو سره نعمت و، زما تاسو باندې احسان و. وکان الله بما تعملون بصیرا. او الله رب العزت په هغه څه چې تاسو کوئ بینا دې ګوري. اذ جاءوکم من فوقکم او هر کله چې راغلل دوی په تاسو باندې ستاسو د پاسه نه ومن اسفل منکم او د لاندې ستاسو نه وإذ زاغت الابصار او هر کله چې واضح پاتې شوې ښکاره پاتې شولې الابصار سترګې وبلغت القلوب الحناجر او ورسېدل زړونه حلق ته. الله رب العزت دا مسلمانو حالت بیانوي چې کله تاسو وکتل چې دا مسلمي زره خلک راغله نو ستاسو دا سترګې داسې کولو پاتې شولې. سړی یېرېږي که نه دشمنان جوړ کړي د مسلمانانو سترګې داسې کولو پاتې شولې. داسې ګټلو زموږ په ټول 3 زره کسان یو او هغوی څومره دي 4 زره. او دویم الله رب العزت فرمایي ستاسو دا زړونه چې کوم دی دا په درکن کې شول وي داسې په درزا شول چې یو بل ته خلک وایي چې یاره زما دا زړه چېرته راونیسي د یېرې نه. او الله څه وایي وتظنون بالله الظنون او تاسو ګمان کولو د الله تعالی په حقله کې مختلف ګمانونه. په دې کې بعضې منافقانو په مسلمان کې بعضې منافقانو هغې دا خبره جوړه کړله. ګوره تاسو ته نبي علیه الصلاة والسلام ویلو چې قیصر او کسرا به چې کوم دی تاسو فتح کوئ. وي کوم د قیصر او کسرا وي تاسو به چې کوم دی په خپله قتل ته راووتلې. حالانکې وي هغې 4 زره دي او وي تاسو 3 زره یې. وي تاسو په خپله چې کوم دی د خپل د ځان د قتل فیصلې وکړې. او وي د الله تعالی د منافقانو دا خبرې مشهورې کې وي د الله تعالی وي مدد او نصرت نشته دی. دا 3 حالتونه الله تعالی بیان کړي. وتظنون بالله الظنون وي تاسو چې کوم دی په الله باندې عجیب څه کولو ګمانونه کول. هنالک ابتلي المؤمنون
او دغه ځای کې ازمایش وکړی شو د مؤمنانو وزلزلوا او وترکلی شول زلزالا شدیدا وجړه کولو سخت سره وإذ يقول المنافقون او هر کله چې ویل منافقانو والذین فی قلوبهم مرض هغه خلکو چې په زړونو کې یوه بیماري ما وعدنا الله ورسوله چې نه ده کړی الله رب العزت د موږ سره او د رسول الا ضروره مګر موږ سره یې فریب کړی دی وعدې نه ده کړی مګر صرف د فریب یې کړی وإذ قالت طائفة منهم او هر کله چې وویل یوې ډلې له دوی نه یا اهل یثرب ای د مدینې والو لا مقام لکم هیڅ ځای نشته دی ستاسو لپاره فرجعوا پس بېرته وګرځېږئ ویستأذنوا بعضې منافقان د نبي علیه الصلاة والسلام ته راغلل چې کله یې وکتل چې څلېرویشت زره کافران راغلل نو بعضې منافقان نبي علیه الصلاة والسلام ته راغلل ویل د الله پیغمبره داسې کوم دی موږ خو تا سره راوځو وایي زموږ کور چې کوم دی محفوظ نه دی وایي موږ ته اجازه راکړه چې بس موږ واپس لاړ شو نو دا صرف یو پروپاګانډا دی راپاره وه چې کله دوی واپس شول نو مسلمانان هم چې کوم دی پش شول یاره دا بعض خلک خو واپس شول نو الله رب العزت وایي چې د دې کورونه محفوظ وو خو دوی هسې یو بهانه وکړه نو هغه ذکر کوي الله ويستأذن فريق منهم وإجازة غواړي یوه ډله له دوی نه النبي د نبي علیه الصلاة والسلام نه یقولون او دا ډله وایي ان بیوتنا عوره چې بېشکه کورونه زموږ محفوظ نه دي وما هي بعوره او نه د هغې غیر محفوظ ان يريدون او نه غواړي دوی الا فرارا مګر صرف تښتې ولو دخلت عليهم وكجر داخل شي بدوي باندې من اقطارها لاطراف المدينه ثم سئلوا الفتنه وبيدني تقوي شي فساد لفا لآتوها فورا فراشي وما تلبثوا بها ودارا كثير نكري بديك الا يسيرا مگر لك ولقد كانوا عاهدوا الله وبشكل في وعد کړي و الله سره من قبل الذين وعدوا دي منافقانو چې کوم د نبی اسلام سره دا وعده کړی و د غزوه بدر نه پس او د غزوه احد نه پس چې کله موږ ستا جنګ راځي نو موږ په تا نه چې کوم دی تښتو نه والله و چې دي خو وعده کړې وه خو دوی بیا هغه د خپلو وعدو نه وتښتېدل ولقد كانوا وبشکه دوی عاهدوا الله دوی وعده کړې وه د الله سره من قبل د دې غزوې خندق نه وړاندې لا يولون الادبار چې دوی به نه ګرځوي خپلې شاګانې شاکشا وكان عهد الله مسؤولا ودا الله رب العزت وعده چې پوښتنه به وشي کېږي قلت ودوی نبي علیه الصلاة والسلام لن ينفعكم الفرار هیڅ کله به فایده درنه کې تاسو ته تېښته ان فررتم که چېرته تاسو وتښتېدئ من الموت له مرګ نه او القتل یا د قتل کېدلو نه واذا ودغه وخت به لا تمتعون تاسو ته به مطمئنه ونه شي الا قلیلا مګر ډېر لږ